هن لباس لکم دا ستاسو د پاره لباس دی، دا ستاسو د پاره جامې دي. وانتم او تاسو لباس لهن تاسو لباس وانتم او تاسو لباس تاسو جامې لهن د دې بیبیانو د پاره. ان دا بیبیان ستاسو د پاره کپڑے دي او تاسو د دې بیبیانو د پاره کپڑے. څنګه چې په کپڑا باندې انسان خپل ځان بچ کی د یخنۍ او د ګرمۍ نه، دک رنګي انسان په بیبي سره د ګناه نه بچ کیږي. بیبي دا په خپل خاون سره د ګناه نه بچ کیږي. څرنګه چې په کپڑا باندې انسان پټیږي نو دک رنګي خزه په خاون باندې پټیږي او خاون په خزه باندې پټیږي. او دغه رنګي چې څنګه انسان غیبونه عورت دا چې کوم دی په کپڑے سره پټوي نو دک شانته به خزه د خپل خاون غیوب دا چاته نه بیاني او خاون به د خپل خزي غیوب چاته نه بیاني. بعضی خلک د خپل بیبيانو خبرې په خپل مرګري کوي، دا سخت ګناه ده، دا ډیره بی غیرتی ده. دغه رنګي بیبي ته هم دا حکم دی چې دا به د خپل خاون خبرې د خزي او د خاون چې کوم جدا خبرې دي دا به خپل ملګرو ته نه کوي. او دغه رنګي سړی ته هم دا حکم دی چې سړی به د خپل بیبي خبرې چې کوم د دې خپل خبرې دي ځان لا هغه به چې کوم د خپل ملګرو ته نه کوي. دا سخت ګناه دی. نو څنګه چې په جامه سره انسان پټیږي دک شانتي په خپل بیبي سره نارینه پټیږي. نو د بیبي چې کوم خبرې دي دا به نارینه بار خپل ملګرو ته نه کوي او د خاون چې کوم خبرې دي دا به زنانه بار. نو الله پاک وی لباس لهن لباس لكم وانتم لباس لهن الى نسائكم هن لباس لكم دوی لباس جامې دي کپڑے دي لباس ته لکم ستاسو د پاره. وانتم او تاسو لباس کپڑے لباس لهن د دې زنانو د پاره. علم الله الله پیجنی الله پویا دی انکم چې بشک تاسو کنتم تختانون تاسو خیانت کولو انفسکم پخپلو ځانونو کې. لکه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې د شپې حکم لا نو راغلی احل لكم ليله الصيام الرفث د دې نه مخکې هغوی د خپلو بیبیانو سره د خوب نه وروسته ملو شوي وو. په هغې حضرت عمر رضی الله عنه وو او دغه رنګې کعب بن مالک رضی الله عنه او نور صحابه کرام وو. نو الله پاک ورته وفرمیل علم الله الله پاک پوه دی انکم چې بېشکه تاسو کنتم تختانون خیانت کولو انفسکم د خپلو ځانونو سره. فتاب علیکم پس رجوع د رحمت وفرمیله. فتاب پس رجوع د رحمت وفرمیله الله پاک علیکم پتا سو باندې یا فتاب علیکم الله پاک ستاسو توبه قبول کړله. وعفا عنکم او الله پاک جل جلاله وعفا او معاف کړو الله پاک عنکم تاسو. وعفا او الله پاک معاف کړی عنکم تاسو. الله ستاسو غناه چې کوم واغه الله پاک معاف کړله. نو صحابونه لازش شوي دي خطایان دي شوي دي خو الله پاک ورته معاف کړي دي. و دین ورستو د صحابه مبارک قیل او قال کول دا چې کوم دی جایز نه دي. ټیک ته دغه نه غلطي شوي دي او صحابه چې کوم دي دا مغفور دي دی بخلی شوي دي او انبیا چې دا معصوم دي هغه الله د ګناه نه بچ ساتلي. اهل سنت والجماعت عقیده ده پدې کې چې صحابه چې کوم دي صحابه دا مغفور دي دا بخلی شوي دي او انبیا علیهم الصلاۃ والسلام چې دا معصوم دي الله بچ ساتلي د ګناه. نفتاب علیکم توبه قبول کړه الله پاک ستاسو. وعفا عنکم او معافی کړی تاسو. فالآن پس وس باشروهن تاسو مباشرت کوئ تاسو جما کوئ د خپلو بیبیانو سره. وبتغوا او تلاش کوئ او لټوئ او طلب کوئ ما هغه څه كتب الله چې لیکلي دي الله پاک لکم ستاسو د پاره. تلاش کوئ اولاد تلاش کوئ. دې نه معلومیږي چې د ښځې او د خاون د دې مطلب صرف دا نه دی چې د یو بل خواهشات پوره کړي بلکې د دې ډېر لوی مقصد دی چې هغه اولاد پیدا کول دي. نو وبتغوا تاسو تلاش کوئ ما هغه څه كتب الله چې لیکلي دي الله چې مقرر کړي دي الله لکم ستاسو د پاره. یعنې اولاد الله پاک ستاسو لیکلي دغه اولاد تلاش کوئ. وکلو خورئ او وشربو او سکئ حتی تر دې پورې یتبینه چې ښه واضحه شي لکم تاسو ته الخیط الابید اغه سپین مزي اغه سپین تار من الخیط الاسود دا اغه تور تار نه من الفجر چې فجر دی. دا آیات دا من الفجر بیا وروسته یا نازل شوی کله دا آیات نازل شو چې حتی کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخیط الابید من الخیط الاسود. الله پاک فرمایل تاسو خورئ او سکئ حتی تر دې پورې یتبین
چې خو واضح شي لکم تاسو ته الخيط الابيض وغسپین مزي من الخيط الاسود دغه تور مزینه د تور مزینه د سپین مزي چې کوم دی دا خو واضح شي. غدی بن حاتم رضی الله عنه صحابي دی چې کله دا آیات وورید او دا آیات نازل شو نو داغه د خپل بالغ لاندې یو تور مزي کې خود یو سپین مزي کې خود او خوراک پک او اسکاک پک او ټیم پټیم به وته قتل چې یاره د سپین مزي ځکه چې کمره کې خو تیاره و د سپین مزي ښکارې دو نه تور مزي ښکارې دو ان د دواړو وضاحت راتلو نو ټول شپه تیر کړل چې سحر سبا شو او بار رو نو بار چې کوم دې سبا راختلیو نو دیراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله الله پاک فرمایي چې سپین مزي تر هغه پورې خوريس کې چې تر کومه پورې د سپین مزي خو واضح نشي د تور مزي نبی ما ټول شپه چې کوم دی رون بلا خوراک اسکاک په میکاو موزو ته میکاتو او هغه چې کوم دی دغه وضاحت نه راتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل وی دا ما د بالغ تلان دی خو نبی علیه السلام ته فرمایل ساره بالغ ډیر لوی دی وی د دین خو مراد اسمان دی من الخيط الابيض د ابيض مزي سپین مزي د دینه مراد سبا راختل دي او تور مزي د دینه مراد شپه ده چې د دې شپې نه د سبا بالکل راخکار شي لکه یو صبح کاذب دی د اسمان په دې کنارو باندې نری نری رڼا خور شي دا غین وروسته بیا بالکل صحیح رڼا خور شي د ډومبه صبح کاذب دی دروغجن سبا وته وي او دا دویم چې بالکل واضح شي دا رڼا نو دې بیا صبح صادق وي رښتونی سبا د دې نه مراد دا چې صبح صادق روخیږي د دې نه خدا نو بیا جبرئیل علیه السلام راغی او صرف من الفجر ټکی راوړو الله پاک د دې من الفجر ټکی د لپاره دوباره جبرئیل علیه السلام راولېګو او دا ټکی نازل کو چې من الفجر نو صحابه او عرب چې کوم ډېر فصیح او بلیغ په عربی باندې پویدلو مو قران دغه په جبه کې هم نازلو خو دغه باوجود د قران تفسیری په خپل سره نشو کولی تر سوچ نبی علیه السلام وته وضاحت نو کړ بعضی خلک وی چې قران موجود دی چې قران موجود دی نو حدیث ته ساجت دی نو موږ په قران به پویږي څنګه حدیث دا د قران مجید تفسیر دی په قران هو ته په خپل باندې نشي پوی دی د نبی علیه السلام په حدیث او پویږي نو چې کله در سره حدیث نه قران وای نو کنده ته بغورځيږي چې په حدیث سره تفسیر نه کوي کنه نو بیا به کنده ته بغورځيږي نو صحابي دی هغه په خپل تفسیر نشي کولی الله چې کوم نه سبا یاد کړی دی او الله د شپې نه سبا راستل چې کوم دی فرمایلی دي او د ځان سره د چې کوم دی د مزي او تارونه ځان سره خدي او تور تار او سپین تار چې صحابي تفسیر نشي کولی د دې زمانه کس پسنګ تفسیر وکي تر څو پورې د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی تر دې پورې يتبين چې خو واضح شي لكم استاسو د لپاره الخيط الابيض ابيض سپین ته ویل شي الخيط مزي ته ویل شي تار ته ویل شي لكم الخيط الابيض لكم جستاسو د لپاره الخيط الابيض اغسپین مزي من الخيط الاسود د تور مزينا من الفجر یعنی سبان چې د سبا دا د سدي چې الخيط الابيض من الفجر چې اغسپین مزي د فجر اجه کوم دی خو واضح شي من الخيط الاسود دا غتور مزینه چې شپه ده چې د شپې نه د سحر خو واضح شي صبح صادق را اوخیږي تر هغه پورته خوراک او اسکاک کولی شي